د قربانی تاریخ د ډېر انتهایی قدیم دی بلکې کله نه د انسان زندگی په دزمه کې مخ باندې شروع شوی د قربانی سلسله هم شروع شوی او قرآن کې سورہ مائده کې دې طرف ته الله پاک اشاره هم کړي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ د آدم علیه السلام د دوه بچیو وکي طرف ته اشاره کړي اذ قربا قربانا چې کله د اډوانو قرباني وکړه فتقبل من احدهما یون الله پاک دا قرباني قبول کړه ولم يتقبل من الاخر او بل نه قبول نه کړه او تفسیر مظهری لیکلی دی چې آدم علیه السلام ته الله پاک په یو ټیم باندې دوه بچي ورکولو یو بزوی او یو لور بیا ورپسې چې دوباره یو زوی یو لور پیدا شوه نو دی بخپل کې نکاح کولو یعنی چې اول ځل کې کم زوی پیدا وي هغه به د دویم ځل کم لور پیدا شو هغه سره به نکاح کولو هغه شریعت کې دا جایز و چونکه د انساني نسل چلولو سلسله ضرورت دی چې نه دا شریعت کې جایز و زموږ شریعت کې خور سره نکاح کول حرام دي کغه نسبی خور وا کغه پلار شریک خور وا اور مور شریک خور وا اور کرزعات کې په کې تاسو سره شریک غیر سره نکاح کول حرام دي نه قبیل سره چې کما خور پیدا شو غینو وو اقلیما بیا چې حبیل سره کما خور پیدا شو غینو وو لبودا نه د آدم علیه السلام د شریعت مطابق د حبیل نکاح کیدلو اقلیما سره اور د قبیل نکاح کیږي یعنی جایز دي ته نکاح کول په لبودا سره خو عقلی مطالعه پاک ډیر زیات حسن ور کړو هغه خور چې کومه قبیل سره پیدا شوی د آدم علیه السلام شریعت مطابق د عقلی نکاح د قبیل سره جایز نه و نشکل دا بلوغ ته ورسیدو او بیا تفسیری مصری دا هم لیکلی دي چې الله رب العزت حواله السلام ته شل ذلی بچی ور کړی دي یعنی شل لونی الله پاک ور کې او شل بچی ورته نرینه الله پاک ور کړی دا انساني سلسله غونډه دا غزینه چلی دي نه قبیل د حبیل دا وایي چې ما سره کومه خور اقلیمه پیدا شي زه دې سره نکاح کول غواړم او تاسو سره چې کومه خور پیدا شي لبوده ته غي سره نکاح وکړه او دې د زموږ شریعت کې جایز نه ده زمانه نکاح وکړي اقلیمه سره او ستانه نکاح وکړي لبوده سره په دې باندې خپل مس کې اختلاف راغلی آدم علیه السلام ورته فرمایي چې تاسو دواړه قرباني وکړي صد الله دربار کې پیش کړي چې چا قرباني قبول شو دی مطلب دا دی چې دا په حق باندې دی او چې چا قرباني قبول نه شو دی مطلب دا چې دا باطل دی غلط دی نه حبیل دا کار وکړو چې یو خپل ګډي وکړلو هغه زبا کړو ډیره خوري ور سره وکړه اور غر د پاسه کې خود اور حبیل دا کار وکړو چې لکشان غنم غلا چې هر څو لکشان راوسو غي په غر باندې کې خودلو اور بل عجیب خبره ده چې صرف زمونږ شریعت کې د قرباني غوښه خوړل جایز دي زمونږ مخکې شریعتونو کې د قرباني غوښه خوړل جایز نه بیا به د قبولیت او عدم قبولیت پته څنګه لګی دا نو غي د پر په دې د څه چل کولو چې د کومه قرباني وکړي به د غر د پاسه کې خودنه اسمان نه بور راغلو چې چا قرباني ځان سره اوچته کړه دی مطلب بداو چې دا قبول شوی او چې چا قرباني پرې خودل دی مطلب بداو چې دا قبول شوی نه ده اور بحر محیط لیکلی دی چې جاءت نار بيضاء اسمان نه بور رالو سپین ور لا دخان لها کې بولګې نه او چې چا قرباني قبول شوی وي غیبی په خکړه او چې کومه قبول شوی نه غیبی وسو زواله بهرحال دا روایتونه مختلف دي بعضو ځینو کې دا راغلي چې نه د اسمان ته بوچته شو او قران کې دې طرف ته سورہ عمران کې الله پاک دا هم فرمایلی دي چې بعضو خلکو دا ویلو ان الله عهد الینا چې موږ ته الله پاک موږ نه دا وعده خسي موږ سره دا وعده کړی لن نؤمن لرسول چې رسول باندې به ایمان نه راوړي ولی حتا یاتینا بقربان تاکله النار چې د پیغمبر قرباني وکي اورغه اسمان اوچت کی یعنی اسمان نه وراشي او اسمان د اوچت کی
ندی مطلب دا چې دا پیغمبر په حق باندې دی بیا به دې باندې موږ ایمان راوړو نه حتی یاتی انا بقربان تاکله النار نه هم د معلومیږي چې مخکې زمانہ کې به زموږ د شریعت نه مخکې چې چا قرباني اسمان ته اوچته کړې شو اور به اسمان نه رالو هغه قرباني به قبول و خو موږ سره الله په خېګړه وکړه احسان یې کړی کرم یې کړی مهرباني یې سره کړي چې موږ ته حکم دی چې قرباني هم خپله وکړه او خپله باندې وخوره هم اور کبھی موږ دا قرباني کوله په غر باندې مو کې خودلې ته چول وچتی دی چول نه نو غونډو مخه ته موږ شرمېده و چې د دې قرباني اسمان ته وختل او زموږ پاتې شو نه لار وزن موږ باندې پرده هم واچول نه د حبیل اور قبیل دی وکی طرف ته الله پاک اشاره وکړه اذ قرب قربانا چې دې اډوړو قرباني وکړه او بیا فتقبل من احدهما یو نه قبول کړه یعنی حبیل نه دغه چې کومه قرباني او ور ځان سره اوچته کړه ولم يتقبل من الاخر دبل قرباني قبول نه کړل شو نشي کله دا کرو شو قبیل لغه ته وی لاقتلنک زه خطا قتلوم دا ولي وشو قبیل حبیل ته ویلو نبیل ورته فرمایلو انما يتقبل الله من المتقين الله په قرباني دا هغه خلکو قبلي چې کم د الله نه یره کوي ما سره کې دا الله یره والله پاک زما قرباني قبول کړه تا دا الله یره زکه نشته زکه قبول نه کړه او بیا غا تفصیلی واقعا دا بیا قبیل لګیا شي حبیل شهید کی بیا ځان سره لاش ګرځي چې دې سره زه وکم اسه الله رب عزت دوه کارغره ولېږي بل خپل کې جنگو کې یو مرشي هغه بل کارغه لګیا شي هغه کندو بسې دا بل کارغه دفن کی نه دا قبیل ځان ته وایي چې ما نه خدا زنور هم خيار هغه د انسان د تدفین سلسله شروع شو او د قتل سلسله هم شروع شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سن سنتا سیئه چا یو بد کار شروع کړو دې تخپل هم ګناه مليږي قیامت پرې څوک دا کار کوي د ګناه بده پسې لیکل کېږي نه پرې کم انسان قتل کېږي دا ګناه قبیل پسې لیکل کېږي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلو من سن سنتا حسنه چا یو ښه کار شروع کړو هغه په دې باندې عمل کې د اجر ورته ملويږي او چې خپل باندې اجر ورته هم ملويږي څوک په دې باندې د نیک عمل کې د دې اجر به هم غیته ملوي نه د قرباني د دې لوی تاریخ